نبی علیہ السلام ته یو کس راغی بوډا او امسا ورسره وه. ابن کثیر حدیث ذکر کړی او دوره بوډاو چې د عروضې په دې سترګو راغورځېدلې. الله حبیب له وی ما هیڅ ګناه نه ده کړې، خیره ګناه مې کړې، زما ګناهونه به الله معاف کړي. الله حبیب ورته ویل د دې په لوګورئ زما عزتمندو چا چې څومره ګناهونه کړي او د مرګ نه مخکې دی نن توبه وباسي نو الله د ده توبه قبلوي او ګناهونه یې معاف کوي. خو که کله زنکدن او عذاب الهي مخې له راغی نو بیا ګورې لویو لویو کافرو لوی لوی توبې ایستي، خو هغه توبې الله قبولې کړي، منظورې کړي. دې وجه نه چې په ځان رحم وکړو. مرګ د سر د پاسه زما عزت اوس په داسې مرګونه دي په لګورئ چا نه په ولاړه ساوځي. څوک مثال په طور تا سره به سارې میلاوي ماښام د هغه د جنازې اعلان دغه شان ده که نه ده؟ تاسو د ځان نه څومره کشران ښخ کړل، کشران مو ځان نه ښخ کړل که نه؟ مشران څومره لاړل. داسې یو ځل به موږ تاسو زما عزتمندو وفات شو او د قبر کې بیا نه څوک د چا فریاد اوري، نه څوک د چا ژړا اوري. ډېرې کېږي که غمي نو بچي به در سره ناستي، خپلوان به کښېني، مدد به دې وکړي، څوک به تسلي درکړي. او کني نو د دنیا بعضې مصیبتونه په صبر خلاص شي تی سړی، او بعضې راځي چې بې صبرې چغې کوي، بعضې خلک چغې پرې راړه مې تنګ دی په چغو تې خلاص شي. خو الله د آخرت د پریشانۍ باره کې وایي چې که صبر کې هم نه خلاصېږي او که بې صبري کې نو هم نه خلاصېږي. یو د خپل آینده نسل ډېر فکر وکړي. پخوا به مشرانو داسې کول که نه چې امام ته به دا وي چې بهی ته زمونږ امام یې، خو زمونږ اهمه خبره چې د بچو تربیت وشي. د آینده نسل ستاسو دا بچي را روان نه دي، د دې ډېر فکر پکار دی. ځکه ماحول زمونږ ټول د بېدینۍ جوړ دی، معاشره ټوله بېګراو ده. که چېرې دا بچي نن د علماو سره کېننوئ او دی د قبر او آخرت او شریعت موافق د دی تربیت ونشي نو سبا د خپلو والدینو لم دا د شرمندګۍ سبب به جوړېږي او نورې معاشرې لپاره به جوړېږي. دا خپل بچي باقاعده څه کوئ جومات ته رالیږئ. دا کار د دنیا ګوره خلاصېږي نه، ځان باندې سره لنډ تنګ کوئ. بعضې سړی داسې بچي دې وجې نه تباه کړي چې سکول له ښویلي کړي نو بیا وایي یاره مازدیګر کې به ډېر امیخه وسړئ او فلانی کار به وکړي. نه هغه نه قرآن وایي نه دین وایي. ورې اکثر بچي بیا د والدینو له خیرې کوي او یاره ما له جومات نه دی ښولی نو ځان لنډ تنګ کوئ. دا کار خلاصېږي اسم نه که خلاصېږي قسم دی که ځان مو وجلو یو چې الله څه لیکلي هغې نه یې ډېرولی نه شئ. زمونږ دره کې یو ملګری و نو هغه هلته خلک دا مسلحې جوړوي. نو هغې پلار مې راغی نو یې مور مې له کور کې وي چې خلک ماسخوتن هم کار کوي او ته راشي ته څه کار نه کوي. وی هغه ولوي چې الله د لاسو خوځولو حکم کړی، لاس مې د رزې خوځولي. اوس په هغه لاسو خوځولو کې ډېرولو او کمول له چا کار دی؟ دومره کار کوئ د الله بندګانو چې سنت طریقه پې برابرېږي. باقي ګوره رزق ډېرېدل په ډېر کار نه دی، دا به ایمان او موږ تاسو لرو. حدیث پاک د مشکات شریف کې راغلي او دا علما زه خپله د جمعې په خطبه کې خامخا دا حدیث وایم. دا الله حبیب وایي جبریل امین علیه السلام ما ته راغی او د دې خبرې پیغام او وحي ما ته د الله د طرف نه راغله چې خبردار شئ رزق تقسیم شوی دی. رزق 50,000 کاله مخکې زموږ ستاسو پیدایښت نه رزق تقسیم شوی. اوس دا خور څوک وایي چې رزق تقسیم شوی. نو د الله حبیب وایي الا فاتقوا الله فاجملوا فی الطلب وتوکلوا علیه. چې کله ستا دا عقیده ده او مسلمان چې رزق تقسیم شوی نو مختصر د دنیا کار وکړه، توکل په الله وکړه، ډېر وخت څه له ورکړه، ډېر وخت دین له ورکړه. نو موږ ډېر نه چې یو ګنټه هم دین له نه ورکوو. پکې په خبره به دا مثل تاسو ګورئ نه بعضې خلک لږ کار کوي او رزق یې ډېر وي او بعضې سړی ورسره شپه ورځ لګیا او کم وي. او کله تاسو ګورئ دغه ځمکه ده نو کله پکې زمیندار ښه کېږي او کله پکې راغورځېږي. یو دوکان دی په هغه یو دوکان کې کله ته په بره خېږي کله کته راغورځېږي. دا درته الله ښایي چې دا دوکان ګوره چې ظاهري او سبب دی او کمولو او ډېرولو والا څوک دی؟ دا ځمکه هسې یو ظاهري سبب دی چې ته به جایز کار کې او ګوره ډېرولو او کمولو والا څوک دی؟ په دغه ځمکه کې بعضې سړي جیداد یا پکې مزې کوي، بعضې پکې ټکرې وایي.
نو معلومه دا شوا چې د کمی او د ډېرو دغه د چا طرف نه دی. دیو جنا ګور کم شي چې ته د آخرت د تیاری نه تیار غافل کې ستاره بچی دی ستاره پټی دی ستاره دکان دی خو ته د هغې نه آخرت لوزګار نه شوې نو دې ته الغرور وایي دې په دوکه کې واچولی. الله وایي ای خلکو وعده د الله حق ده قیامت راځي مرګ راځي د قبر جزا سزا شته ټول میزان شته نو د دنیا ژوند مو دوکه کې وانه چي ولا یغرنکم بالله الغرور او تاسو دوکه کې وانه چي دوکه کې چون کې نو دوکه کې چون کې خو یو شیطان دی. علماء د غرور یو معنا دا کړي هر هغه شی چې ته د قبر تیاری لپاره نه خوي باید سړی د بچو په خدمت کې لګیا دی څوک په دکان کې څوک د کرسۍ او د اقتدار او د وزارت نه قبر له تیار نشي. ټولې خبره ده کم شي چې مرګ راغی او هغې ته د قبر او د آخرت د تیاری نه په غفلت کې اچولی دی له غرور وایي. دې وجه زما عزتمندو چې موږ تاسو د قبر او دې وخت کې خو ډېر ډېرې توبې وباسئ. تاسو ګورئ په کافر په موږ مسلط دی د موږ د اعمالو د وجې نه زموږ د بادشاهان په موږ مسلط دي د ځایونه چا په لاسو کې دي که موږ تاسو توبه وباسو نو دا ظالمان بادشاهان هم الله نیکان کولی شي که نشي کولی او بیا دې دور کې خو ډېر ډېرې توبې وباسئ. هغه ورځ مې چالاوي دی ملګرو له مې په دې دور کې د نورو ګناهونو نه علاوه هر مسلمان 15 پیرې د ورځې دروغ وایي او دروغ ویل څه شی ګناه کبیره ده. نن دا د اټونو دور دی که نه اکثر اټونو له داسې خلک ولاړي چې د ضرر نه د غریبانان خلک یې دي معتبر خلک ولاړي که نه نو هرې ډېرې ته 15 کسان د ورځې راځي او د هر یو له وجې واده مې ده در سره پوهېږې په خبره وه هغه دره کې یو کس ساده غوندې ناست و ساده به نه اوس یو سړی وی یو راغی هغه سره مې واده وکړه وی بل راغی هغه سره مې اقرار وکړو او بل راغی هغه سره مې ژبه وکړه پوهېږې په خبره باندې نو دا ژبه او اقرار او واده او سجوده نو هر مسلمان 15 پیرې د ورځې دروغ وایي. هغه ورځ یو کس راغی وی زه خو تنګ شوی څه وکړم بیا مې هغه دې مرګور له ووایي نو هغه علما هم ډېر خوشحال شول نه خو موږ دپاره هم شو. ځینې وخت کې ګوره داسې خلکو له توریه استعمالوئ چې دروغو نه پرې بچ کېږئ. توریه دې ته وایي چې داسې خبره کې چې سړی هم پرې خفه نه شو دروغ دې مو نه وي. ابوبکر رضی الله عنه چې کله نبی علیہ السلام سره هجرت کولو نبی علیہ السلام ورپسې ابوبکر رضی الله عنه ته مخکې روانو نو یو کافر ابوبکر رضی الله عنه ته وایي د کوم ځای اراده دی د ابوبکر نو هغه وایي چې د الله پیغمبر دی را سره خو کافر خو وایي چې چا وښولو سلو خان نام دی او نبی علیہ السلام یې قتلولو. دغه وخت ابوبکر رضی الله عنه ته دروغ ویل جایز مو د یو مسلمان مال او جان له چې خطرۍ نو ته به دروغ خامخا وې پوهېږې په خبره باندې. خو که یو سړی داسې تقوا کوي چې دغه وخت هم داسې خبره وکړي چې د مسلمان مال او جان هم بچي او صریحي دروغ نو دا کمال دی. ابوبکر رضی الله عنه ورته وایي رجل یهدیني الی سواء السبیل وی دا یو سړی دی ما ته نیغه لاره ښایي ور الله حبیب هم در څه نه بچ کو او صریحي دروغ یې مو نه وي. ناغرض یو مرګي لمې مې ته داسې وله وایي هغه هم بیا خوښه شوه وایي زه خو داسې وام مې چې څوک درله راځي وایي چې بهی ماله به وټ راکړې ته وایه زما غم مه کوه غم د ځان کوه پوهېږئ په خبره باندې وایه زما غم مه کوه پوهېږئ په خبره باندې تاسو هم وله داسې وایي چې بهی زموږ غم مه کوه غم د ځان کوه دا هم یاد وساتئ دا شی د دین نه دی. نبی علیہ السلام فرمایلی مشکات شریف کی حدیث ته چې کوم سړی په خپله خوله او په حرص مشري غواړي دی الله دې خپل نفس ته سپاري. دا حدیث ته د نبي علیہ السلام څه ته سپاري خپل نفس ته سپاري او چې نفس له خلک وایي سم کار یې ونه کړو چې نفس له الله سپارلی نو سم کار به کوم ځای کې کوي. او دا مسله ده چې کوم سړی مشري نه غواړي خو خلکو مجبوره کوو نو الله د هغه سره خصوصي مدد وي پوهېږئ په خبره باندې. دیو جن امام مهدی رحمت الله علیه چې به پیدا کېږي زموږ ستاسو مسلمانانو عقیده ده نو د هغه په خصوصیاتو کې یو دا هم د چا به مشري نه غواړي. کله به پټېږي په مدینه منوره کې نو چې هلته خلک خبرېږي نو مکې حرم ته به راده وکړي وایي طواف به کوي او دا مسلمانان به تنګ شوي وي
نو بعض اولیاء او د الله دوستان به وپیژني او مجبوره به کې مشرۍ دپاره. دې وجه نه چې کله یو سړی په خپله خوله مشري غواړي د دواړو جهانو د سردار د مبارکې خولې نه روتي چې هغه سره به مدد د الله نه. ابو موسی اشعري رضی الله عنه مشکات شریف کې حدیث دی، وایي چې د نبي علیه السلام ملاقات ته راتلم، یو دوه کسان را سره ملګري شول. دې خبرې ته سوچ کوئ، ما ته پته نه وه چې د څه دپاره راځي. نو چې کله موږ د الله د حبیب صحبت با برکت ته وردن نه شو، نو دې دوو کسانو څه مشري غوښته چې موږ هم فلاني ځای کې مشر کا، فلاني ځای د دواړو جانو سردار ورته څه وایي. وی تاسو له پته نشته چې څوک دا شی په خپله غواړي موږ یې هغه له نه ورکوو. پوهېږئ په خبره باندې دا زموږ د دین اصول دي چې څوک دا شی په خپله غواړي. قسم دې عقلمن خلک نه دی، هغه سره د دې غم دی چې د ځان جواب به څنګه ورکوم. داسې ده که نه ده؟ او چې دې ټول کلي تپوس په ورځ د قیامت تا نه کېږي، ته د ذلې مشر شوې او د هغوی د ټولو د بعضې څیزونه ګوره توبه هم سړی نه شي ایستی. که ما د دې مشر مال وخوړو پښیمانه شم نو را به شم دله چې ما خو ستا مال خوړلی، نو دې به راله یا بخښنه وکړي یا به زه کوشش وکړم دله به حق ورکړم. او که په دې ذله کې ما د داسې خلکو حق خوړلی چې زه اوس پېژنم نه، خبرې نو زاړو توبه وباسم. څنګه توبه وکړئ؟ تاسو ماله چلو ښیئ. پوهېږئ په خبره باندې مشترکه حق نه به ځان ساتئ. یو صحابي نبي علیه السلام ته یو صحابي راغی او داسې څه وړی په لاسو کې نیولې وایي د الله حبیبه دا ما د مال غنیمت نه اغوستی او دا مې راړو. الله حبیب ورته مال غنیمت د مجاهدینو شریک شي چې کافرو نه حاصل شي. په خبر خو زما پوهېږئ ټول که نه. الله حبیب ورته وایي چې موږ اعلان وکړو نو تا اعلان اورېدلی؟ ویا ما اعلان اورېدلی وي، ولې دې نه راړو؟ دا ځان سره که په ورځ د قیامت به یې راړې. زه به کوم سړی را غواړم، دې کې خو د ټولو برخه ده. سړی په جړه لاړو، پوهېږئ په خبره باندې زه به څوک را غواړم. ستا په دې ما رومال او په دې زره وړی کې د ټولو مجاهدینو برخه وه، زه به کوم سړی را غواړم. تا چې اعلان اورېدلی او مشترکه حق دیوالو وی لاړ شه، ما له د دې چل نه راځي په ورځ د قیامت په دا راړی. پوهېږئ په خبره باندې د قیامت خبرې ګوره ډېرې خطرناکې زما عزتمند. پر دې حق درله پته شته. د نبي علیه السلام یو خادم و او په سفر کې مې د هغوی د اوښ نه د هغوی سامان کته کولو او پورته کولو. او مشکات شریف کې حدیث دی، یو ناخبره غشی راغی، هغه پرې ولګېدو. نو صحابه وویل دته د شهادت مبارک شي. دا څومره لویه خبره ده چې د دواړو جهانو د سردار خادم دی او د هغوی په خدمت کې ورته غشی راغی او په هغې باندې شهید شو. نبي علیه السلام وی نه، تاسو دته د شهادت مبارکي ورکوئ. وی هغه څادر چې د ټولو خلکو شریکو مال غنیمت کې او د بغیر د تقسیم اغستی و، هغه د جهنم د اور څادر د ده نه تاو دی. پوهېږئ په خبره باندې د جهنم د اور څادر د ده نه تاو دی. د الله د حبیب خادم دی، په سفر کې ورسره ملګری دی، د دواړو جهانو د سردار خدمت کوي او غشی راځي خو چې مشترکه یو څادر یې اغستی وی هغه پې تاو شوی. او که دې کې پردی حق خوړل ني نو دا پرزونه پې پسې دي. ایمان سره ووایه که دې کې دا مارې داړې نه وی او پردی حق خوړل نه وی، پوهېږئ په خبره باندې پردی حق خوړل نه وی نو دې کې بسي. ګوره کوم خلک چې پوهېږي زموږ استازو الله دې د هغوی شهادت قبول او منظور کړي. مولانا محمد حسن جان صاحب نو ما سره ناست، ما لوي دا یو ځل خلکو مجبوره کړم، بیا دې زما توبې زه نه ودرېږم. حالانکې د هغه داسې ودرېدلو چې ودرېدو به نو پاس کېدو به. پوهېږئ په خبره باندې وایي زه پرې د درس و تدریس نه ووتم، ټول کې هغه مارې داړې کولې نه ما لوي خو پرې زه د درس و تدریس او د خپل عبادت نه وځم او زه مېلمنو له زما دوره وس نشته چې یې نشم برابرولی. پوهېږئ په خبره باندې څوک چې پوهېږي دې کې زما عزتمندو که دغه او دا د دین شی ګوره نه دی که څوک دله وایي چې دې باندې به دین راځي، قسم دی که په دې دین راځي. دا د دنیا شی دی. ټیک د دنیا لحاظ سره څوک چاله وایي چې دی به دا صحیح فایده راکړي نو ورکړي. یو په دې جنګونه مه کوئ، یو په دې پرزونې مه کوئ، دا د دین شی نه دی. اکثر خلک به یو بل مړه کوي، بغض کینې وي، دروغ پې مه وایئ. وروره به زموږ غم مه کوه. پوهېږئ په خبره باندې
هغه یو کس راغی غوي چې څوګای ما چې دله بسوام په د نېشنل په ما ولې د ما غم کو خو د باچا خان سپایي په دې خبره باندې نو الله رب العزت